बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराक मल-क़ारिअह यौम यकूनुन्नासु कल-फ़राशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल-अहनिल मनफूश फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराक मा हिय नारुन हामियह। सूरत क़ारिअह मक्की सूरत तरतीब द सूरतुन के 101 और नज़ूल की 30 नंबर दे पस द सूरत कुरैश न नाज़िल शवे दे। माक़बल सररबत दादे मख की सूरत के भी कब्रुन वाला अगई बद कब्रुन नाराउजत छी दल तवस्वई चे कब्रुन नाराउजत छी नसंग बई वही पशान द पतंगानो खरो वरो बई। देव दा मख की सूरत के वेद इंसान द जड़ राज अगवख्कारशी राजुन द इंसान बख्कारशी उस दल तवई दा बकल कीगी वही दाबद क़ारिग़ी हालात वी दामल नामो तक़सीम बउम कीगी कल चे दाखल करापुर तकड़ेशी बदर बद्दा मख की सूरत के ज़िक्र चे खलक रापुर तकड़ेशी दल तवई चे दावकलई वही दावद क़यामत हालात वी खलक बरापुर तकड़ेशी नबियाद आमाल तोल द इंसान बकीगी द चा अमल आगे के ब इखलास वी नो आगा बदरुन वी और द चा अमल के ब इखलास नहीं नो आगा बस्पक वी बलरा बद्दा मख की सूरत के नफ्स हालात द क़यामत दी सूरत के और रोब और हेबतुन द क़यामत ज़िक्र गई और हेबत दा गरज़ी दखल को हालत बसन गई ब्या सख मखलूक चा गर दे दगरुन हालात बयानई चे दागर बसन गई वही दागर व पशान दवड़ाए डंडत क्लेशिवी रोस लकसंग चवड़ाई ब्यागीन बाद दखल को दो किस्मुना यो किस्म लबेशारत और देम किस्म डले लतख़वीफ़ आवाज़ कर कई द सूरत दावा इस बात द क़यामत साबित है और तख़वीफ़ उखरवी ज़िक्र कई द सूरत खुलासा
ابتدانا الله دا غرض دنم عظمت بیانی القارعہ بیاوی مل قارعہ بیاوی وما ادراک مل قارعہ اللہ دا آغنم عظمت بیانی او بیا اغرض چکل واقع کی دا واقع کے دو وقت کے علامات اغبسی دو حالتون دا خلق او دا غرونو نو بیا دو قسم خلق داوی اعمال چکل تللکی گی دچا اعمال اغبدرانی او دچا بسبکی یو دپار بشارت او بل دپار تخویب اول اللہ دا غرض عظمت ذکر کئی القارعہ دا د قیامت درز نوم دے د قیامت نمونه قرآن گن ذکر کړی دی سسر یوم ذکر کړی دی او سسر یوم نشتا لک الحاقہ او القارعہ او سسر یوم ذکر دے یوم الطلاق یوم التغابن یوم الآزفہ یوم الحسرت سسر آد یوم درز تذکرہ دا سسر نشتا قارعہ وے لکی گی آغا افتا چاگے سر دا انسان زڑب خوزی زکد قیامت حبت بداسی دا انسانان دا زڑون بداسی اخوزی لئنہا تقرأ القلوب زکد سر بد خلق دا زڑون خوزی دواجه د سخ عبادتنا نو الله وی تاسو ته پته ده دا اپت زړه ټنګون کیسه شه دی مل قارعہ نو بیا وی وما ادراک مل قارعہ صد اولوی آفت زړه ټنګون کې څه خبر یی بیا داغی حال بیانی القارعہ آغا اپد لٹنگا ان کے القارعہ آغا اپد لٹنگا ان کے مل قارعہ صدے آفت لٹنگا ان کے یا سمرلوی آفت تیز لٹنگا ان کے وما ادراک مل قارعہ سجی پو درکل تالرا مل قارعہ صدیا و اپا زلٹنگا ان کے چه دخل کزلون باغی سرٹنگی کڑ خوزی یوما یکون الناسو کالفراش المبسوس اللہ وی دادا سے رزدہ فاورس شیبا دا خلق پشاند پتنگانو خرورو سمچ پتنگان اغا غٹ میں گئے چاگے سر وزر شوی او پشکال بارانونو کے آد سڑو نرابار کی گی یو بل پسی پا قطار راوزی د سڑی نا خوچ کل بہار شی نو آغا ٹول بیا تتر بیتری او کل کمزای چې وته دیوی یا شوی یا لایټي ټول وته راجمای خو چې هغه بند شي نو ټول بیا تخپل حال نه خبر دي دغه شان انسانان په هغه رز باندې د خپل حال نه خبر نه پشان د پتنګانو قرآن چرتوی انسانان بسنگئی جراد منتشر مولخان یاد کړی دي مولخان عوام بیا په یو طرف باندې داسې زی نو څوک داسې دي څوک داسې دي څوک داسې دي په دا ورځ د هیبت د وجب انسانان هغه خوار واري
او دا پتنګانو سره تشبیه ولې ورکړې ده یو خدا تشبیه په کثرت کې ده اولین او آخرین تمام انسانان هغه به یو میدان کې جمع شي نو په اعتبار د کثرت سره تشبیه ورکړې د پتنګانو سره پتنګانو ډیر زیاتی کړه دویم تشبیه ورکړې دا پتنګانو سره د وجه د کمزورای نه په دا ورځ باندې انسان پشان د پتنګ با عاجز وي ضعیف څنګه پتنګ وي بس انتہائی کمزور ہے انتہائی عاجز انسان بہم دا شان انتہائی عاجز او کمزور ہے بیا کچھ دا اللہ مخ ته پیش کیږي حساب د پاره ہر انسان با د هیبت د وجه نه یو قابل خاپریوزی لکه د ګړې بچي چې باران واله قدرت دې نشي دا شان دی به د هیبت د وجه نه یو قابل خوا ملائک پیدا الله مخ ته ودري چې ودريګا حساب به وسور کې استاد ژوند چې کومه زندگی دي تیر کړي و دا غي حساب باور کې او دا مخه ته مونږ تلوي مساله پرته دا الله دې آسان کړي یو انسان د خپل رضی حساب نشي کوله د پورا زندګۍ حساب بسنګ کوي د یو ورځ حساب بده ورکی بیا د ټول عمر حساب بسنګ الله ته ورکی نو سخت مقاحالات مونږ تاسو ټول ته پراته دي الله دې آسان کړی راته نو یو خدا چې کمزورتیا کې تشبیه ده او دریم پتنګانو سره تشبیه په بیچینای او بے باقای په اعتبار سره خلق به پشان د پتنګانوي فتنگ ته سکون نی او پتنگ ته وګورا بس هر وخت بیتابي دغ کشان انسان با پا غرض باندې دغه حالاتی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث پا غرض باندې چې شیبا دا خلق پشان د پتنګانو خرورو وتكون الجبال كالعهن المنفوش او شیبا دا غرونا پشان د وړای ډنډت کړي شوی الک غر تا وګور سمرا سخت ده بد وجنا دا غر بداسي شي تبوای گنه دا وړای درنګینا چون کې دا غرونو قسمونه دي کړه ستور دی او سسر دی او سسپین دی او سخړ دی نو باغ ارس چالو دی دا سی زیبا تبوای گنه دا وړای درنګدارا وړای ني جسم آلو دی او دا خبروانی کنا ورونا قرآن وی دا سی بزی تبوائی گی ندا سروان دی وریز دا سی کمر الصحاب پشان دی وریز روان بی او دزمک د سر نه بلاړ شي وتكون الجبال كالعهن المنفوش او شیبا داغنا پشان د وړای رنگینه پشان د وړای ډنډت کړي شوی فاما من ثقلت موازینو فهو فی عیشة راضیہ اوس ګورا د قیامت ورځ دو قسم خلق وي یو قسم او اعمال چې تلل شي نو اعمال به درانی الله وای دا سړې بډې په خوشاله ژوند کې او دوی بس خوشاله او دویم سړې داغه د اعمال طلاق بس پکې او دا تل استاد دنیا تل نه دا تل به درب تلې
خا دا الله دربار وای میزان بلګېدلې بیا به مخامخ راوستې شي میزان دا بیا به اعمال تلک کې خودې شي نو پته به پاغرز دګي چې ستاد اعمال طلب څنګه درنه وي او کنسپک وي تل د میزان هغه قائم د اعمال او دارومدار ګوره په اخلاص ته چې هر عمل کې هغه کې اخلاصي نو هغه کا لګوم وینو درون وي او که د غرونو برابر عمل لدی خو اخلاص پکې نشتا ریا دکلاوا خلق ته خودنا چې خلق زما تعریفونه کی خلق کوئی پلان کې خسړې دي او خلق کوئی چې وګوره د دین په ځای کې خرج کړي دې د پاره پیسې لګي اخلاص پکې نه صرف دکلاوا د مقصد دی هغه کې بسي وزن به پکې نه وزن او اخلاص سره دومره معمولی سیز دی ورکو چې هغه کجوري سي عیسی ولې نه خو چې اخلاص الله رضا ده پاره الله به دل سیوا کوي د احد دغر برابر اجر بدر کوي الله دې موږ معاف کی زمون نن اعمال صرف دکلاوا ده کاغذ سبقونه دي کاغذ جمعات کې موضوع دي بس صرف دکلاوي کو خلق ته دکلاوا ده اخلاص الا ماشاء الله لوگ وانت معاشره کې بخله کی چې دا غي اعمال دې د پاره چې هغه کې اخلاص الله رضا ده پاره نو ټول دکلاوي دي یو بل تخودنی دي ز تهجد کوم او دې نه کوي ز سبا کوم دې نه وای دکلاو د پاره مونږ کو هغه چا اعمال بدرانی چې دا اعمال الله رضا د پاره اخلاص خ بس هغه بدرانی فاما من ثقلت موازینو نو هغه خوش نصیبا هغه سره چدر نشی تلدا مالو داو فوا فی عیشت راضیہ نو بیا دا سڑے بھئی پا دا سے جوان چاہت جوان بھئی پسندیدہ جوان دا خوشحالائی جوان دا آرام جوان دا مزو فوا فی عیشت راضیہ الکا جوان بے دا خوشحالائی جوان بے دا مزوئی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ هر آسو چس پک اخاتول شو تلل شو یا مال داغو او سپک پا آگئی چه دا قرآن او دا سنت موافق نی خواہ او بسپکی کلا نو آسو کوا اما من خفت موازینو آر آسو چس پک اخاتل شو تلل شو یا مال داغو فأمو حاویہ نو زائد و سیدو داغو حاویہ دے وما ادراک مائیا تو چا خبر کڑے حاویہ سشے دے نارن حامیہ دا اور دے بلکڑے شوے اور بلکڑے شوے دے نارن حامیہ اور دے بلکڑے شوے نن دنیا دا ہر انسان لزان سر حساب پکار دے چیزان سر حساب کی تول میدان حساب صبح شام فسٹ میدان حساب عمرتام تسار او دماخام حساب اغزان سر دیو نکا ندر ٹول عمر حساب بیا سنگو کے صرف دسار او دماخام حساب نکیلو بیا د ټول عمر حساب بسنگو کے اللہ دے زمن په حال رحم کی من ګوره صرف دنیا سره تړلیو دنیا هغه زمن رستو دا دین زمن مخ کړي من دین رستو دنیا مخ کړه د دنیا د پاره منډي د دنیا د پاره ځان ستړي کول نن امت ته آسان دي دین د پاره ځان ستړي کول په دین ځان ستړي کول دین د پاره ځان ستړي کول
دانن امت تگران دی تاسو ګورئ بار معاشرې ته موږ څه کوو ټول راز بس دغه حساب دی زموږ ښه الا ماشاء الله الله دې زموږ زړونو کې د دین غم پیدا کړي د آخرت فکر دې الله زموږ ستاسو زړونو کې پیدا کړي او چرته چې موږ روان یو د زندګۍ شپې او ورځې د زندګۍ د کتاب نشلو یو صفا نن رز لاړه زما د زندګۍ د کتاب یو پاڼه اوښلیدا شپلاړه د شپې عزت نه لاړه جدا شو رز او شپې مرګ تلنډو او یو مقام مقصود ته زمنګ مزل روان یو الله دې هغه د پاره د نیک اعمال توفیق نصیب کړي او الله دې زمنګ د زړستر کې کلاو کړي خطا خو او بد بدو حق او د باطل په میاس کې تمیز وکړو من توړو کې وانته کار هغه لوی جوړ شوی چې داوم ته ګوره یو لوی کار کې من دا نه پیژنو حق او د باطل میاس کې تمیز نشو کوله حلال او حرام میاس کې تمیز مو نه کو خا او بد مونږ نه پیژاند دروسه پورې منګه بس پدې کیو چې بس دیو مخکای دې چې سکای بس داو مخکای حق او د باطل میاس کې پہچان نه کو مونږه حق ته حق نه وو باطل ته باطل نه وو حلال ته حلال نه وو حرام ته حرام نه وو مونږ تبیز ونه کلا دروسه الله دې زمونږ په حال رحم وکړي الله دې زمونږ زندگی د قرآن او د سنت موافق کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک